خبر نه خبره و چې په ملاکنډ ډیویژن کې یو خبر چې دی هغه گردش کوي چې یاره د نان کسټم پیډ ګاډي چې کوم دي د دې د نیو خطر ده یا په دې کې داسې څه قصه روانه ده چې یاره خلک په دې کې یعنی د هغوی دا سوچ دی چې یاره دا ګاډي نیسي یا څه نو خلک په تشویش کې دی. نو په دې حواله باندې مونږ د سینیر صحافي او د سوات پریس کلب پخوانی چیرمن شهزاد عالم صاحب سره رابطه کړې ده. جی شهزاد عالم صاحب دا راته ووایه د وخت راکولو ډیره مننه. دا راته ووایه چې یاره نان کسټم پیډ ګاډو په حواله چې کمی افواګانې روانې دي کمی خبرې روانې دي نو آیا په دې کې څومره حقیقت دی او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دا یوازې موټري یا غټ غټ ګاډي نه دي بلکې په دې کې ډیر حجزانان خلک هم دي چې هغوی ډایني دي سوزکي دي ټیکټري دي یا نور داسې ګاډي دي چې په هغې خپلې مزدورۍ کوي نو هغه ډیر په تشویش کې دي. نو په دې حواله د حکومت چې کوم عمل دی هغه څه دی او بیا زمونږ د خلکو یا د سوات د خلکو په دې حواله باندې سر دی عمل به وي او په دې صورتحال مو هم آګاه کوي چې یاره حقیقت کې دا په لکونو ګاډي چې دي نو دا نیولې کېږي به او دا به ضبط کېږي. په دې حواله باندې مونږ ته په دې حواله باندې د خپل تجربې یا چې تاسو ته څومره معلومات دي په هغې باندې مونږ او زمونږ ناظرین چې دي نو هغه په دې آګاه کوي او هغه خلک هم آګاه کوي څوک چې په دې تشویش کې دي پای کې خصوصي توګه دغه مزدوران خلک او دغه عاجزان خلک چې ځان له مزدورۍ له ګاډي اخیستې دي. وعلیکم سلام ډاکټر صاحب بالکل دا سیده چې څنګه تاسو خبر وکړه په سوات او د ټول ملکن ډیویژن د نان کسټم پیډ ګاډو کوم ته چې موږ کسټم چور وایو دا غي په حواله سره چې کومي خبرې اترې روان دي په سوشل میډیا باندې باز خلک چې کم دي مختلف پروپاګاندا او اپواګانې پھیلاوي چې دا ګاډي به نیوي کیږي ضبط کیږي با جرمانه کیږي با د هیڅ قسمه خبر او دانشته په ملکن ډیویژن کې په ټیم کې تقریبا د 1.5 لاکونه زیات نان کسټم پیډ ګاډي دی او په سواد کې چې کوم دی تقریبا د 60 نواله د 65 پورې دی او د محکمه اکسایز چې کوم ډپارټمنټ دی دا اوسره د دې تر دمه پورې تقریبا 250 زره ګاډي ريجستره شوی دي چې په هغه کې اوازي موټر یا نور ګاډي نه دي بلکې په هغه کې ډایني سوزکی او نور چې کوم د مزدوري ګاډي دي هغه په دې کې ريجستره دي. نو یقینا چې په ملکن ډیویژن کې د 26 جون پورې چې د کسٹم کم چوټ میلاو شو او په هغه سلسله کې چې کم خلکو د حکومت چې کم دغه چوټ ور کړو خو په دې ټیم د ملکن ډیویژن ټریډ فدریشن صدر عبدالرحیم او هغه 13 ورځ پریس کانفرنس کړو او هغه د دې خلاف د سخت احتجاج اعلان کړی د احتجاجي تحریک اعلان کړي. نو په دې وجه د ملکن ډیویژن د نان کسٹم پیډ ګاډو خلاف د هیڅ قسمه کاروایی نه ودانه دي نشي کېده چې کوم د محکمه اکسایز اینڈ ټیکسیشن ډپارټمنټ د طرفه د 31 جنوري پورې کم ډیډلاین ورکړی دی دا هم د دغه سلسله یو کړی دا چې د ملکن ډیویژن یا د سواد چې کم د نان کسٹم پیډ ګاډو د پروفایلینګ دی چې دا وشي خو دسه په لکاو ګاډي 1.5 لاک ګاډي د ملکن ډیویژن یا په سواد کې 15000 ګاډي یکدم نیول یا غ جرمانه کول دا اس قسمه پاسیبل د دې چې دا وشي. هغه صرف په دې ټایم کې لګیا دي پروفایلینګ کوي تاسو به کتلوي چې په تیر 2 پیری چې په ملکن ډیویژن کې کم امنیسټي سکیم ورکړی شو نو حکومت هم دا غواړي چې دغه سي امنیسټي سکیم ورکړي خو په دې ټایم باندې د ایم ایف ته طرفه هغه ته سخت د ستونزو مخه د په دې وجه باندې هغه لا تر اوسه پورې په دې کې اس قسمه کوششونه یا کار نه دی کړی خو د اکسایز ډپارټمنټ د طرفه چې د 31 جنوري کم ټایم ورکړی شوی د کم ډیډلاین ورکړی شوی هغه صرف او صرف د پروفایلینګ د پار دی چې دا خلک ولګي خپل ګاډي ريجستره کې حکومت ته یو ریپورت ورکړي چې په سواد کې یا په ملکن ډیویژن کې دومره ګاډي دي. ډاکټر صاحب چې کومه خبرې یا دا کم دغه وشو ک تاسو کتلوي چې کومه هم دا خبره کو چې یاره په ملکن ډیویژن کې د کسٹم ایکټ نه پس دا هم په کار دي خو دسه زمان نه دی خیال چې داسې وکړی شي او 1.5 لاک ګاډي دا یا په یو ټیم باندې وای نیولې شي هغه په تانو کې بند کړی شي یا هغه په ویر هاوس کې بند کړی شي نو یقینا داسې ممکن نه ده خو دا پروفایلینګ یا دا چې کم روان دي دا
صرف د دې لپاره چې حکومت ته هغه ډیټا ورکړي او د دغه ډیټا نه پس هغه څه فیصلو کوي چې موږ ایمونیسټ سکیم تر کومه پورې ورکول شو. د دې سره سره تاسو وګورئ چې که خلکو بعضی گاډي د خپل کورونو لپاره اغستې دي د خپل بچو د سہولت لپاره اغستې خو دسی که تاسو وګورئ نو دسی ما د دې نه مخکې چې څنګه ویل دلته کې ډاینا گاډي دي دلته سوزکی دي دلته ټریکټر دي دلته نور غټ گاډي دي چې هغه خلکو صرف او صرف پلانکو چې دي هغه خلکو چې کوم دی هغه صرف د خپل روزګار د لپاره اغستې. نو د دغه که تاسو وګورئ ملکن ډیویژن د سیلاب د دهشتګردۍ د طالبانایزیشن د اپریشن د هغه یو متاثره ډیویژن دی او دلته تقریبا وس 90 لک آبادی د نو پدی کې با په لکاو خلک چې کم دی د دې گاډو د لاسوم بیروزګار شي چې کم خلک چې کم دی چې هغه په دې گاډو باندې خپل مزدوري کوي هغه په ټیکسي کوي هغه په سوالۍ کوي نو دغه خلکو هم د بیروزګاری خدشه د خودي سی با اس قسمه خبر او دا نشي کېدی ولی چې د ملکن ډیویژن خلک اویر دي د ملکن ډیویژن خلک چې کم دی هغه بیدار دي نو دغه خلک چې کم دی دا به د خلاف د ټیکسونو خلاف د ټیکس خلاف چې کم دی هغه خپل مزاحمت وکړي او څنګه چې د ټریډ فیډریشن ما د دې نه مخکې وی عبدالرحیم صاحب هغه هم د دې خلاف د مزاحمت اعلان کړي نو دسی اس قسمه خبر او دا نشته په سوشل میډیا چې خلک کم پروپاګاندا دغه کوي چې دا گاډي بدنوي کیږي دا گاډي به جرمانه کیږي دا گاډي به دغه کیږي نو دسی اس قسمه خبر او دا نشته دغه خلک ته بالکل مطمئن شي او کله چې د ملکن ډیویژن یو نیم لاک گاډي نیوي کیږي نو داغه به ډیر زیات مزاحمت راځي. زه دلته کې د نان کسٹم پیډ گاډو یا چې کم خلک دي یا ډرایوران دي یا د هغه مالکان دي هغه ته په دې ټیم باندې دا ویم چې د سوشل میډیا په دغه خبرونو او په دې باندې اس قسمه غوږ او دا مگر وای خپل کار خپل لین دین خپل روزګار دا جاری ساتي خپل گاډي وساتي او ځکه چې کله په جون 2026 پورې په ټیکس کې چوټ ورکړل شوی دی چې دا راځي په دې ډیر زیات ټایم لګي خو خلک ته په دې دغه نه کوي ځکه چې کله دسی आवाज او یا دا راشي نو هغه نه پس خلک خپل گاډي په ارزان ریټونو باندې ورکړي د پنجاب نه خلک راشي هغه دلته سوداګانی کې خودل ته په دې ټیم باندې اس قسمه خبر او دانشته خلک د خپل روزګار خپل گاډي دا جاری ساتي.